بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، نن د یو ډیر اهم او تاریخي کتاب تاسو سره زه تعارف کوم او د دې لیکونکي ته زه خراج تحسین پیش کوم. علم الانساب یو ډیر بنیادی علم دی. تاریخ باندې پوهه خلک، د تاریخ نه خبر خلک، هغوی د دې په اهمیت باندې پوهیږي. صحابه کرامو کې ډیر صحابه هغه د علم الانساب ماهرینو. طبقات ابن سعد او الاستیاب وغیره کې هغه کتی شي، لکه سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه. خپله طبقات هم شجرې ذکر کوي، الاستیاب هم شجرې ذکر کوي په خپل انداز کې. زمونږ د پښتونخوا په سیمه باندې ډیره زمانه مشرانو په خپل حافظه باندې هغه بروسه کړې ده، شجرې خپل یاد ساتلی دي. بیا په سرکاري سطح باندې د پیرنګي په وخت کې د ضلع مردان او د نورو کومې چې د پیرنګي ماتحت وې هغوی جمع بندي کړی ده. په هغې کې هغوی شجره انصاب او د ځمکې د مالکانانو هغوی مرتب کړی وې. د 1870 کې اول ځل جمع بندي شوې ده. بیا 95 96 کې یا 1925 کې دغه درې بندوبست د پیرنګي په دور کې شوی. دا د امازو غړې سره تعلق لرونکي عمران احمد خان صاحب هم د دغې کلي شجر انصاب او د دغې دریو بندوبستو نه اوچت کړی دی، مرتب کړی دی. باقاعده په کاتب باندې لیکلی دی، ډېر په خوارۍ او ډېر په صفایه او نفاست سره. مولانا کرامت الله صاحب کوم چې د مولانا الیاس صاحب هغه زوی دی او ډېر ښکلی کتابت شوی او مرتب کړی دی. او بیا الحمدلله اوس میاشت نیمه کېږي چې هغه چاپ شوی دی، بازار ته راغلی دی. په دې کې د امان بابا اولاد کې د 5 خیلونو ذکر دی، د هغوی شجرې صرف ذکر دی. اول په کې کپور خان بابا نسل دی چې د هغوی اولاد ته کپور خیل ویلی شي، 27 صفحې نه د نن مې پورې. دویم خاندان په دې کې د خیرالدین خیل یعنی خیردین خیل چې ورته ویلی شي، د 103 صفحې نه 169 پورې. دریم طاووس خیل خاندان دی، کوم ته چې طاو خیل ویلی شي، دا د 173 صفحې نه 332 پورې دی. څلورم خاندان په دې کې بلړ خیل ذکر دی، د بلړ خان بابا نسل کم چې 325 صفحې نه 378 پورې دی او 414 نه 467 پورې دی. دا دوو شکو کې ده. د منځ کې په دې کې 5مه قبیله بقال خیل دی، نامان بابا نسل 381 صفحې نه 413 صفحې پورې. ډېر محنت په دې کتاب باندې شوی، ډېره خواري. او رشید ګل صاحب ته هم زه خراج تحسین پیش کوم چې د دې سکیننګ او د دې دغې چارټونو نه او بیا دې له دا ډیزایننګ ورکول او په دې کې صفایي راوستل، ډېره خواري هغې هم کړې ده، خواري عمران صاحب هم کړې ده. د دې دویم جلد ان قریب هغه به انشاءالله شایع شي او به راشي. هغې کې به اسماعیل خیل کوم چې پاتې خاندانونه دي نو انشاءالله هغه په هغې کې راځي. او دا اول جلد دا 467 صفحې دی. نو تاریخ او شوقیانو لپاره دا یو بهترین سوغات دی، یو بهترین کتاب دی. عمران احمد خان صاحب هغه د دې جمع کړی ده او ډېره خواري کړې ده. عام لوستونکو ته داسې د کار کتاب نه ښکاري، خو بس دا چې خپل میداني تاریخ کې دا یو ډېر لوی اچیومنټ دی، یو ډېر لوی ګټور اقدام دی. او زموږ دعا ده چې عمران صاحب به انشاءالله داسې مخکې د خپل کار جاري ساتي او الله پاک به دې په قلم او دې په علم کې برکت اچي انشاءالله. الله به دې نه مزید کار اخلي. نو دا کتاب تاسو امازه یستوګنا محله بقال خیل امازو ګړی او هغه شان ټانګو وډه کې ګړی دولزۍ کې 4 سټار بک شاپ سره هغه منتج ہے. الحرم پریس پېښور د دې چپایي کړې ده.
د دې انتصاب عمران صاحب خپل اپنے پیارے دادا جان جوہر خان اور پیارے نانا جان حاجی ملک محمد فردوس خان صاحب کے نام د هغوی په نوم کړی ده. الله پاک دې دواړه غریق رحمت کی. بیا ورپسې بل عنوان یې سوغات میرے عظیم والد گرامی بد کاکا خالد احمد خان کے نام. بیا پیش لفظ یعنی خپلې خبرې عمران صاحب کړی دي او دا کتاب اردو کې دی، یعنی د دې کې اکثر دی چې کوم کلام کړی دی د شجرو نه علاوه شجرې خو بس هغې کې نومونه دي، په هغې کې څه د خاندان بیکګراونډ او څه تاریخ هغه نشته. دا پیش لفظ دا اردو ژبه کې دی. بیا کې عمران صاحب خپلې خبرې کړی دي او دا د 15مې صفحې نه والې 12مې صفحې پورې دی. او بیا اظهار تشکر دی عمران صاحب سره چې چا په دې سلسله کې څه امداد او څه هیلپ او څه رایې ورکړې ده نو د هغې شکریه ادا کړې. دا د 14مې صفحې نه دی د 23مې پورې. او اول خاندان په دې کې کپر خیل ذکر دی او اخري بقال خیل کوم چې د عمران احمد خان صاحب خپل خاندان دی د هغې سره تعلق لري. ډېره مهرباني، جزاک الله خیر.